چې انسان یو ګناه کوي نو د دې سره سره د الله ناراضه کی داون د ټولو نه لوی جرم دی چې د ګناه د وجې نه وجود ته راغی. او دویم نمبر دا چې د الله دشمن او د انسان دشمن چې شیطان دا د دې ګناه په کولو سره راضي شي. الان کې الله خو انسان ته حکم کړو چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دا شیطان ستاسو دشمن دی، تاسو هم په دشمنی سره ونسئ. او دریم نمبر د دې ګناه نه دا یو خواصت وجود تراشی چې د دې انسان الله تعالی ډیر لوی اکرام کړی دی په آخرت کې. د انسان له یو مسکن تیار کړی چې هغه مسکن ته جنت ویلی شي. نو انسان د هغه جنت ناشکري وکړي د دې ګناه په ذریعې سره ځان د دې جنت نه لرې کړي. او بل د ګناه د وجې نه چې کم خواصت وجود ته راشي نو د الله مبغوض انسانان چې کم دی نو کفار د هغو دپاره چې الله کم مسکن تیار کړی جهنم، نو د دې ګناه په وجه باندې دا انسان چې محترم څیز دی دا ځان هغه جهنم ته ورواچوي. او څلورم نمبر د ګناه جرم او خباثت دا دی چې دا انسان پر خپل ځان باندې ظلم وکړي. څنګه چې په بل باندې ظلم کول دا حرام دی، راسي په خپل ځان باندې ظلم کول هم حرام. څنګه چې د بل انسان توهین کول دا جرم دی، راسي خپل توهین کول دا هم جرم دی. نو د دې ګناه په وجه باندې دا انسان په خپل ځان باندې ظلم وکړي. د خپل جسم چې دا الله یو نعمت دی د دې توهین وکړي او د دې نه بل لوی توهین بل صحیح چې دا په قبر کې هم مال خوري او آخرت کې هم مال خوري. الان کې دا خو الله محترم انسان پیدا کړو. او بل چې نو دا انسان د دې ګناه په وجه باندې ځان ناپاکه کې. الان کې دا انسان خدای پاک ډېر پاک پیدا کړی. د دې انسان او د نورو حیواناتو په منځ کې ډېر زیات لوی فرق دی. نور حیوانات ګند ترخ خوري، هر شی خوري. انسان له الله چې کوم دی نو پاک خوراک ورکړی د انسان د مزاج او دا فطرت او طبیعت راسي پیدا کړی چې د ګنده اشیاو نه کرکه کوي. که چېرته ګنده اشیا یو بل حیوان هم خوري نو دا انسان لاړې توکي د کرکه کېږي. الان کې د انسان د خپل ځان د ګناه په وجه باندې پلید کړ. او بل دا چې د انسان لوی خیرخواهان د الله په مخلوقاتو کې دا فرشتي دي. د انسان پر یو ګو باندې ناستي، د انسان نه وړاندې وروسته له معقبات من بین یدیه ومن خلفه. یو انسان د ځان له دنیا کې سیکورټي ساتي نو د هغې دپاره دی تنخوا ورکوي او ډېر زیات لوی مشقت برداشت کوي. الله د دې انسان سره بلا فرشتې راسې پیدا کړي دي چې نه یې په تا باندې تنخوا شته، نه تا هغو له خوراک ورکې، نه د هغو له مسکن ورکړی دی. هغه صرف الله د دې دپاره په تا باندې ماموري کړي دي چې ستا دفاع او حفاظت کوي. ته را د شپې ګرځې پرې خوشو علاقو باندې جنات تا ته څه نشي ولی. که دا فرشتو پیره نه لګولی دی جناتو به بیا ته نه یې پرېښودی، د شیطان به ته نه یې پرېښودی. اوس د ګناه په وجه باندې تا هغه فرشتې چې هغه ستا خیرخوار ستا نه چاپېره دفاع کوي او ستا د ګناه په وجه باندې هغه کرکه پیدا کړي، ته یې د ځانه بېرته کې لرې کړي. ځکه انشاءالله مخکې وایي د دې ګناه نه څخه بدبوی ځي او د دې فرشتو له د دې نه کرکه ورځي. او بل دا چې د انسان ګناه وکړي، د دې ګناه په وجه باندې دا انسان په ځان باندې د الله ډېر زیات مخلوقات ګواه کړي. دا فرشتې کرامن کاتبین چې ستا په ګناه سرې لیکل کوي دا په تا ګواه. دغه شانتې الله وفرمیل سوره یاسین کې چې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم. د دې انسان د لاس پر انسان باندې ګواه شي، د دې انسان د خپې پر انسان باندې ګواه شي. او بیا الله فرمایي 43مه سپاره کې چې د دې دا جلود او د سرمنې به هم پر انسان باندې ګواهي ورکوي. دا خلک به خپلو سرمنو ته وایي لم شهدتم علینا، دا ولې تاسو په موږ باندې ګواهي ورکړه؟ هغه به ورته وایي انطقنا الله الذي انطق كل شیء. هغه ذات نن قوت د ګویې راکړی دی، چارې وسیلې ګویې ورکړې د هغه په مخ کې دروغ څنګه ووایو نن؟ نو د دې انسان دا سرمن هم پر انسان باندې ګواه ده. او یومئذ تحدث اخبارها، دا ځمکه هم خپل خبرونه به ورکوي. دا په کومه خطه باندې تا جرم کړی دی دا هم په تا باندې ګواه ده. دا کاڼې بوټي په تا باندې ګواري. نو تا څومره ځان په شرمونو وشرمو. انسان خدا وایي
چې زرا سه خفیه زینو کې جرم وکما زچانه ملیدل اعلان کې پتا باندې بلا سيزونه گواري ولې تبر جسم را سرمن کمزه پرې بیا به ګناه کې دا لاس پر ځان اول څنګه کټ کې بیا به ګناه کې درې خپو سره بسکه او دغه شانتی الله فرمایله سلی رښتما سپاره کې درې انسان د سترګې بوم گواہی کې را غوګونه بوم گواہی کوي وز دا غوګ پر ځان کمزه پرې ته جرم کې دا سترګې پر ځان کمزه وباسي ته جرم کې نو بل د ګناه د وجه نه پتا باندې بلا گواهان چیرې نو دا وجود ترش او بل دا چې رټول نه لوی کار پکې دا وکي چې د نبی رسول الله والسلام اندګه خیرخوا ذات چې تاسو سمره لوی خیرخواره درې امت لپاره نبی رسول الله والسلام سمره مشقتونه برداشت کړي او صرف درې لپاره چې زما امت تیرا په خیر باندې وز درې ګناه په وجه باندې رسول الله مبارک ته تاسو سمره دکر ورسو سمره دی نبی رسول الله والسلام خفق او بل دا چې د مخلوق سره تاسو سمره لوی خیانت وکړه نن هر سړی باران نه کیږي دا زموږ د اعمالو نتیجه را ځکه الله فرمایل وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته کوم یو مصیبت درسینو دا جرمونو په وجه باندې چې تاسو بخپل لاس باندې کسب کړی دا جرمونه وزراتا چې جرم تا کړی انسان او چې کوم دی وبال ستاره ګناه د وجه نه حشرات الارض چې نو دا سکی پسړو کې چې کوم دی نو چنجاو میګره تند نه خراب شل پسلونه ستاره ګناه د وجه نه هغه ستا په جرم کې لتاړ دي حیوانات چې نو ستا په جرم کې هغه چې نو الله تعالی ستاره ګناه د وجه نه باران بند کړی دی او هغه نور مخلوقات رضا سره خراب کړل نو دا تعالی مخلوق سره خیانت وکړه پرې وجبانه مسلمان له پکارداري چې د نیکو اعمالو سره سره ځان د ګناه نه ساتي دا خو انسان د بدن او سن سره کم دی دا سکولی غونته خبره مونږ وکړې چې دا په خارج کې لري انسان درې ګناه د وجه نه کم نحوست او کم چې کم دی هغه سپیرتو بهر په خارج کې پرې دنیا کې انسان د ګناه د وجه نه وجود تراشي دا خبره ذهن کې یاد ساتي د هر ګناه سن اثر غره خامخای ګناه به اثر دا چرته نه پاتې کیږي که یو انسان نن ګناه وکړه شاید چې 15 کال یا 10 کال یا 40 کال یا 50 کال پسې خدای دې ګناه اثر پر انسان باندې خامخا ښکاره کی تاسو چې کوم دی مشهور د خوبونو معبر محمد ابن سیرین رحمت الله علیه داغه چې کوم دی یو پیره قرض پیره چاره واختل او چې قرض په کله راوختل چا ورته چې ته مخروش شي په اول ځل په زندګۍ کې هغه جيبه خبره وکړه هغه انی لعارف هذا الغم زدا غم پی جنم دار قرضی را غم چې په ما باندې راغی دا بذنب اصبته منذ 40 سنه دا ما تر هغه ګناه د وجنه دا غم را ورسی چې ما 40 سال مخکې یو ګناه کړی و سلويخ کال مخکې ما یو جرم کړو او ما چې د دې جرم نه وسط په کله ښکارا کیږي 40 سال پس چې کوم دینو د دې ګناه نه وسط ښکارا ش په ما باندې قرض چې رن درو وخته نو د هر ګناه سن ساسري مونږه آثار تیر جمعه باندې بیان کړو چې د انسان پر جسم باندې ګناه کم کم اثري درې په لکونو په زرونو چې کم دینو آثار په انسان باندې دا مرتب کی خو انسان خبر نه و انسان خدا وای یره مونږ له وظیفه په کار د قرضې را وخت قرضې نه ختميږي کور کې چیرې نو دا مصیب او تکالیف دي د ټولو نه اهم وظیفه دا چې انسان ګناه ترکی د رب سره چې کم دینو دا صلح وکي او بیا جنید بغدادي رحمت الله علیه دا واجب خبره لیکلی را دی وای چې د قران یو حافظ او هغه حافظ شیرانو نظر یو پیر غلط استعمال شو چې کله نظر غلط استعمال شو نو سلويخ کال پرې کې تیر سلويخ کال پس دا غلط نظر اثر په د باندې دارغه چې ردنه مکمل قران مجید حفظ دایر شو قران ته الله تعالی واپس غره واغسته او دا کله 40 سال وروسته غره مخکینو خلکو به ګناونه کم کول زکه به یو نیم ګناه به نو دیو ته پته لګیږي چې دا سلويخ کال مخکې ما دا ګناه کړي مونږ ته خو د ګنټي ګناه زکه نه یاد چې مونږ ټول عمر ګناه کې رواني هغه بچرته زندګۍ کو ګناه دوه کړل نو بیا ورته پته او چې سلويخ کال مخکې زمان نظر غلط استعمال شوی ریک زمون دا روزانه غلط استعمالېږي زکه مونږ ته دې ګوره پته نه لګي خو بیا هم چې کم نه 40 سال پس د هغه ګناه نه وسد در په جسم باندې دا ښکارا شو الله ته خپل نعمت چیرې نو دا وغس فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه دار زمانه او بزرگ دی او د واقعیا مخکې ما تاسو ته بیان کړی و چې دا یو وخت کې لوی غونډاو او بیا په الله تعالی رحم وکړه قران دی او آیات دا ورېدو د وجنه بیا توبه وستاو د زمانه یو ډیر زیات لوی عالم دنه جوړ شو دا الله یو ډیر زیات لوی ولیو نو فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه وای ما چې کله هم چرته یو جرم کړی ریک
نه ما د هغې اثر ډایرک په خپله ښځه کې موندلی دی چې زما ښځې به زما نافرماني شروع کړه ما په خپل اولاد کې د هغې اثر بیا مونده چې زما اولاد به په ما پسې مخ را وګرځو نو ما ته پته ولګېده چې دا د هغه جرم هغه اثر دی او دغه شان دی زه چې به په کومه سورلۍ باندې له پاسه کېناستم نو چې ما به چېرته یو جرم کړو د هغې اثر به ما په خپله سورلۍ کې بیا مونده چې سورلۍ به هم چېرې ټوپونه شروع کړل او زما خلاف ورزي به شروع کړه ما ته به پته ولګېده چې نن د ښځې اخلاق بدل دي نن د بچي چې کوم دی هغه اخلاق بدل دي نن سورلي چې دی نو زما سره هغسې مخکې وفا نه کوي د هغې وجه هم دا ده چې ما د خپل رب سره وفا پرېښودې او د خپل رب تابعداري مې پرېښودې ما جرم کړی دی په دې وجه الله تعالی دا تمام مخلوقات انسان ستا تابع کړي دي نن که ته حیوانات سې کې ستا په نوکرۍ لګولي نن که نور او سپوږمۍ سې کې دا ستا چې دی د خدمت دپاره دي ته د دې مخدوم نن چې کوم دی ته یو مشر ستا ماتحت بلا شیاري خو الله دغه څیزونه ستا ماتحت ځکه چې کوم دی نو استعمالی چې تر الله تعالی تر څو پورې تابعداري کوې کله چې د الله پیروي پرېښوده او د هغه خلاف ورزي شروع کړه الله د هر سره ستا په خلاف باندې بیا وچلی دا نور بیا ستا په خلاف باندې چلی دا وریځې الله تعالی ستا لپاره پیدا کړي دي کله چې تا د رب جرم وکړه ګناه دې وکړه همدغه وریځې دي چې بیا په تا باندې په داسې ټیم کې باران کوي چې ستا ضرورت نه او په داسې ټیم د باندې باران نه کوي چې کله ستا چې دی نو ضرورت بیا هم هغه وریځې په تا باندې ګلې هم راوروي هغه وریځې په تا باندې تندرونه هم راوروي کومې وریځې چې الله ستا د فایدې لپاره دا مقرر کړې وي هغه ځمکه چې کوم رب چې دی نو ستا د فایدې لپاره مقرر کړې وه په دې د پاسه چې کوم دی ته کودایانې کې غریبه څه نه وی په دې د پاسه کنډرې کنې څه نه وی په دې باندې دروند بوج څو چده په سوونو پې جوړی ځمکه څه نه وی خو چې کله دې د رب نه بغاوت شروع کړه ځمکه بیا هم باغي شي که نه شي زلزلې بیا راځي که نه راځي او هغه ځمکه را چې ستا تابع کړې وه الله تعالی خو دغه بیا ولې وهل شروع کړي ملا وهل شروع کړي دا چې کوم دی نو په تا باندې را کور هم را نړی او بیا تا پر ځمکه باندې هم لاندې دننه باسي هغه باران چې هغه ستا الله تعالی د فایدې لپاره پیدا کړو خو چې کله تا ګناونه شروع کړه هغه بیا د سیلاب شکل اختیار کړو که نه د خلکو را ځمکې ومیسي د خلکو کورونه ومیسي انسان له څومره تکالیف ورکړي نو فضیل ابن عیاض وایي چې چرته هم رانه د رب په خلاف باندې جرم صادر شوی دی ډایرک مې اثر په ښځه کې او بچو کې او سورلۍ کې چې دی نو دا موندلی بیا هغو هم زمانه په خلاف باندې بغاوت شروع کړی نو نن خلک دې پسې هم ګرځي خصوصا زنانه یاره زوی مې تابعدار نه دی زوی مې نافرمانه دی یاره که څه ساخت تعویض یا که څه وظیفه چې دی زوی له زه وکړم خو چېرته دې په ځان باندې سوچ کړی دی چې ته د کم رب چې خپل تابع ته ګرځولی وي تا د هغه تابعداري پرېښودې ده اوس زوی خود ستا تابعداري پرېښوده کم رب چې کم دی نو ته خپل عبادت لپاره پیدا کړی وي تا د هغې رب خلاف ورزي شروع کړه اوس به بچی ستا خود خلاف کېږي دا د ټولو نه لویه وظیفه دا ده چې د رب سره صلح وکړه د رب تابعدار شه په خپله به ستا اولاد ستا تابعدار شي ماتحت به په خپله ستا تابعدار شي خو نن چې تا ته نیغېږي د هغې وجه دا ده چې تا د رب سره وفا پرېښودې او د رب سره چې کوم دی نو هغه تر څه دپاره یې ته پیدا کړی هغه کار تا پرېښودی دی ته د رب مجرمې په دې وجه باندې مسلمان له پکار داري چې رېرې په خپلو ګناهونو باندې سوچ کې کله چې راته څه تکلیف ور ورسي ځکه رب وفرمیل وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو ته چې کم یو مصیبت هم در رسي دا د هغې د وجې نه چې ستاسو لاسونو کم جرمونه کړي دي نو رب چې وفرمیل زمونږ پرې خبره باندې یقین او اعتماد دی چې کم جرم مونږ باندې چې کم دی نو کومه سزا راځي دا زمونږ د جرمونو نه حوست دی محترمو اوریدونکو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زمونږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي